عن ابن المبارك رحمه الله قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن عون بن عبد الله رحمه الله قال أن الله تعالى ليدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يتملوا وفوقهم الناس في الدرجات العلى فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون يا ربنا إخواننا كنا معهم فبما فضلتهم علينا فيقول هيهات هيهات إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ويظمؤون حين تروون ويقومون حين تنامون ويشخصون حين تخفضون. حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے روایت تے فرمائی ان اللہ تعالی لیدخل خلقا، اللہ جل شانہ و داخل کی بعض خلق الجنہ جنت تا فیعطیہم او بیا دیت بخبل عطایا ورکی حتی یتملو تردے چیو زمانہ دا غین فیدہ حاصل کی وفوقهم الناس فی الدرجات العلا د دې جنتیانو نه پورته به بعضې خلک وي چې د هغې درجې به د دوی نه اوچتې وي. فاذا نظروا الیهم عرفوهم، چې کله دی هغوی ته وګوري عرفوهم بیا به وپېژني چې دا فلانکی فلانکی دي. فیقولون، دغه جنتیان به وایي دا لاندې طبقې والا یا ربنا ای زمونږ پروردګار اخواننا دا خو زمونږ رونه دي كنا معهم چې دی په دنیا کې مونږ دی سره وو، یعنی چې دی به څنګه عمل کولو داسې مونږ هم کولو. فبما فضلتهم علینا، تا دی ته دا دومره لوړ مقام او فضیلت په مونږ باندې څنګه ورکړی دی. فیقول، الله پاک به فرمایي هیهات هیهات، ستاسو د هغوی په منځ کې ډېر فرق دی. انهم كانوا یجوعون حین تشبعون، دی به نهرې تېرولی او تاسو چې به کله ماړه وئ. ویظمؤون حین تروون، دی به تندې تېرېدې او تاسو به په اوبو مړېدئ. ویقومون حین تنامون، او تاسو به خوب کولو دی به الله ته ولاړو. ویشخصون حین تخفضون، او د دی سترګې به غړې وي چې څه وخت به ستاسو سترګې پټې وي. حضرت عون ابن عبداللہ فرمائے چې الله جل شانه بعض مخلوق جنت ته داخل کی، بیا به الله جل شانه دی خپل نعمتونه ورکي تر دې چې یو زمانه به د هغې نه فایده حاصله کي او دی د پاسه به نور کسان داسې وي چې هغه به درجات د جنت په اعلی درجو کې وي. کله چې دی هغوی ته وګورو نو بیا به یې وپېژني، وایي به چې زمونږ پروردګار دا خو زمونږ هغه رونه دي، مونږ په دنیا کې دی سره وو، نو تا دا دومره لوی فضیلت او مرتبه دی ته په مونږ څنګه ورکړه. الله پاک به فرمایي چې ستاسو په دی کې ډېر فرق دی. تاسو به ماړه وئ او دی به نهرې تېرولی، تاسو به په اوبو سیراب کېدئ مړېدئ او په دی به تندې تېرېدې، تاسو به اوده وئ او دی به ولاړو، او ستاسو سترګې به پټې وي د دی به غړې وي. دې حدیث کې د جنتیانو تذکره ده او معنی بالکل واضحه ده چې الله جل شانه به جنت ته بعضې خلق دننه کي، بیا به هغوی د جنت نه څه زمانه فایده اوچته کي، بیا به بعضې کسان داسې وي چې دی به یې پېژني او هغوی به په اوچتو لوړو درجو کې وي. حدیث مبارک نه دا معلومیږي نورو احادیثو نه هم چې جنت کې یو شان درجې نه دي، بعضې جنتونه اعلی دي او بعضې د هغې نه لاندې دي، او ټول د جنت اقسام دي په هغې کې درجات دي. او بیا د اعمالو په اعتبار سره به په دې کې فرق وي چې د چا عمل ډېر ښه وي او ډېر زیات وي نو هغه به په اعلی درجه کې وي، چې د چا په عمل کې اخلاص ډېر و، ایمان یې مضبوط و، د دې درجې به په مقابله د نورو کې ډېرې اوچتې وي. ځکه چې په امت کې هم فرق دی او د الله جل شانه په عبادو کې هم فرق دی. بعضې انبیا دي، د انبیاو درجې په ټولو اوچتې دي، او بیا په هغوی کې سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا صدیقین دي، یعنی د انبیاو د پیغمبرانو صحابه چې هغوی
د پیغمبر وخت مرګرتیا کړي وو، په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې درجې بیا د نورو خلکو نه اوچتې دي، او بیا شهدا دي چې هغوی د خپل ځان او د خپل سر قرباني د الله جل شانه د دین دپاره ورکړي ده، نو د هغې درجې به د هغې نه ښکته وي، خو د عامو خلکو په مقابله کې به هغه اوچت وي. بیا به د صالحینو په درجاتو کې ډېر فرق وي، او الله جل شانه سره کائنات ډېر وسیع دي. الله پاک به دا مختلف درجات جوړ کړي، نو دا لاندې درجې والا به بعضې رونه هغوی ته به وګوري، هغوی به وپېژني چې دا خو د فلانکي کور دی، د فلانکي محل دی. کوشش دا پکار دی چې انسان په جنت کې اعلی درجه حاصله کړي. بعضې خلک وایي چې سړی جنت ته داخل شو دا لویه خبره ده، نو یا د جهنم نه بچ شو دا غټه خبره ده، لیکن دی په دنیا کې دغه اصول او دا ضابطه نه استعمالوي. د سره چې مال راشي نو دی وایي چې د دې نه زیات وي، چې بیا هغه راشي بیا وایي چې د دې نه زیات وي. د سره چې سورلي راشي په هغې باندې دی قناعت نه کوي، دی چې کور جوړ کړي په هغې باندې دی قناعت نه کوي چې د دې نه اعلی وي، بیا چې هغه جوړ کړي بیا د هغې نه اعلی وي، بیا چې هغه جوړ کړي بیا د هغې نه اعلی وي. دا انسان مړیږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بني آدم خېټه په خاورو مړیږي او ډکیږي، په بل څه باندې نه. په دنیا کې دی دا ضابطه استعمالوي، لیکن په آخرت کې د جنت په باره کې چې وویل نو دی وایي چې بس سر مو پټ شي نو دغه ډېره ده. نو به هر حال جنت ته چې سړی لاړ شي هغه هم چې لاړو، الله جل شانه دې مونږ بوځي او الله پاک دې مونږ د جهنم نه وساتي. په هغې کې بیا درجې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کوشش کوئ، سعی کوئ او غواړئ هغه اعلی درجه غواړئ، فردوس، ځکه چې الله جل شانه سره څه کمی نشته دی. نو د هر حال یو خدا معلومه شوه چې په جنت کې درجات دي، او احادیثو کې ترغیب دی چې انسان د هغه اعلی درجه حاصلوي. زمونږ په مدرسه کې استازو نو چې کله به امتحان و پرچې به وشوې د هغې د کتاب پرچه به وه، نو ما ته به یې وې اردو یې وې چې مولوی سعید الله پرچه کیسے ہوا؟ ما به ورته چې استاد جی بس اچھا ہوا. بیا به یې وې چې بعض طلبہ کہتے ہیں کہ 40 نمبر لے کے پاس ہو جائیں گے. ڈاکٹر اپنے میدان میں کوشش کرتا ہے کہ میں ٹاپ اور چوٹی کا ڈاکٹر بن جاؤں. انجینئر اپنی فیلڈ میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس میدان اور فیلڈ کے اندر ٹاپ اور چوٹی تک پہنچ جاؤں. لیکن ایک مولوی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں 40 نمبر لے کے پاس ہو جاؤں. دغه سي هر یو انسان د آخرت په باره کې دا ضابطه ده. دی وایي چې بس چې جنت ته داخل شو دغه ډېره ده، نور ته څه ضرورت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله جل شانه د اعلی درجې سوال هم کوي او د هغې دپاره کوشش هم پکار دی، او الله پاک سره د مراتبو څه کمی نشته. به هر حال دی به وایي چې زمونږ ربه دا خو زمونږ رونه دي، مونږ یې پېژنو نه، د دې د درجې دومره اوچتې ولې دي؟ ځکه چې دی به مونږ به جمع سره مونځ کولو، دی به هم جمع ته راتلل. مونږ به د رمضان روژې نیولې، دی به هم روژې نیولې نو مونږ هم نیولې. دی به جهاد کولو نو مونږ به هم جهاد کولو. دی به زکات ورکولو نو مونږ به هم زکات ورکولو. نو دا فرق ولې دی؟ الله جل شانه به ورته فرمایي چې تاسو په هغې په منځ کې د ځمکې د اسمان فرق دی. او بیا به ورته الله پاک هغه اعمال وښیي چې هغه اعمال پټ وي، سړی په هغې پوهېږي نه، او ته د بل په باره کې هغه قیاس سره نشي ثابتولی. ستا به دا ګمان چې دا سړی څه خوار پړق غوندې ښکاري، دی به بس دغه چې کوم مونځ کوي دا به کوي، کیدای شي چې هغه د ایمان په لحاظ سره، د اخلاص په لحاظ سره، د تقوا په لحاظ سره، د الله جل شانه د خوف او د یرې په لحاظ سره هغه ډېر زیات مخکې. هغه ته ویني تا سره ولاړ دی، لیکن د هغه د زړه والونه د الله سره لګېدلي. بیا داسې عبادات چې په هغې کې پته نه لګي د یو کس هغه عبادت کوي بلې نه کوي، لکه دې حدیث مبارک کې راځي انهم کانوا یجوعون حین تشبعون، تاسو به ماړه وئ او دی به نهر و. دا کله چې سړی نفلي روژې نیسي، د رمضان روژې خو تېرې شوې، بیا نفل روژې نیسي، نو په نفل روژه کې تا ته د بل پته نه لګي چې د سړي روژه ده او که کوژه ده، هغه چاته حال نه وي. نو چې هغه روژه نیسي او ته روژه نه نیسي نو په تا کې په هغه کې ډېر فرق شو. هغه یو روژه ونیوه، 3 ونیوې، 10 ونیوې، د هغه نیکۍ تا نه سیوا شو.
لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې دوه کسانو یا رونو یا دوستانو هغه یو په جهاد کې شهید شو د الله په لار کې او په جهاد کې شهادت دا لویه مرتبه ده هغه بل رستو ژوندی پاتې شو هغه ژوندی هغه بیا مړ شو نو بیا نور چې څومره ملګري دی په خوب کې ولیدو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه ورته پته ولګېده چې هغه رستو کوم مړ شوی دی په خپل مرګ هغه د هغې بل نه مخکې دی په درجو کې تپوس یې وکړو چې یا رسول الله خو شهید شوی او دا ورپسې تللی دی نو دی څنګه د هغه نه مخکې شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو دې ته نه ګورئ چې د دومره کاله د هغه نه وروسته دی ژوندی پاتې شو په دې کلونو کې د مزونه کړي دي د روژې نیولي دي د صدقې ورکړي دي د تلاوت کړی دی د اذکار کړي دي الله یاد کړی دی هغه ټول اعمال د دپاره دلی کېدل پړی کېدل د هغې اجر هم سیوا کېږي هغې سره نو دې نه معلوم شي چې انسان څه وکړي اعمال هغه سیوا کېږي او بل لا چې بعضې اعمال پټ وي لکه دلته د الله جل شانه جواب به دی ته دی چې تاسو به روټۍ خوړه د غرمې چای به مسکلې یو څه خوراک به مکولو او دی خو روژه وه د سهار نه تر ماښامه پورې نفلي روژې به نه وي ویزمعون حین تربون او تاسو به اوبه څکلې هر قسم شی مشروبات به مسکله او په دی به تنده تېرېده لکه چې سړي روژی نو بیا تږی وي ویقومون حین تنامون نو دا عمل هم پټ شو دریم دا عمل چې تاسو به ملاس وئ اوده به وي د شپې او دی به الله ته ولاړو د شپې چې سړی ودي نو د بل نه څه خبرېږي چې هغه په خپل کور کې څه عمل کوي هغه الله جل شانه ته ولاړ دی د شپې او اوږد قیام او اوږد قرات کوي نو هغه په دې باندې الله پاک هغه ته څه ورکوي نو دا جنتونو کې مرتبې د هغې په دې اوچتې شوې ویشخصون حین تخفضون او ستاسو سترګې به پټې وي او د هغې سترګې به هغه به غړې وي هغې سره به دغه فکر و چې زموږ د آخرت به څه کېږي وعن ابن المبارك رحمه الله قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي عن المتوكل الناجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض وإن العبد ليرفع بصره فليلمع له برق يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك فيقول ما هذا فيقال له هذا نور أخيك فلان فيقول أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا قال فيقال له إنه كان أفضل منك عملا ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ان الدرجة في الجنة فوق الدرجة په جنت کې درجې نور درجو د پاسه دي یعنی بعضې درجې د نور نه اوچتې دي کما بین السماء والارض او د دې دوو درجو په منځ کې دومره فرق دی لکه څنګه چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې فرق دی دې نه اندازه لګول پکار دي چې د الله پاک کائنات څومره وسیع دي موږ خو دا دنیا وینو او بیا موږ وایو چې بس دغه دي نه د الله جل شانه کائنات ډېر وسیع دي ځکه چې د یو درجې او د بلې درجې په منځ کې دومره فرق لکه څنګه چې د ځمکې او د اسمان او وان العبد ليرفع بصره او یو کس به یو بنده به خپل نظر اوچت کی فلیلمع له برق داسې چې وګوري پورته نو دی به یو پړک وویني د بجلی په شان ناڅاپه یو نور او پړک به وویني یکادو یختف بصره هغه پړک به داسې وي چې قریب دا چې د د سترګو نظر هغې سره لاړ شي یعنې داسې برېښنا وي فیفزع لذلک دی به ګبراو شي چې دا پړک د څه دا برېښنا د څه وه فیقول ما هذا دی به وایي چې دا څه دي فیقال له ده ته به وویلی شي هذا نور اخیک فلان دا ستا د فلانکي رور نور دی الله جل شانه چې هغه ته کوم نور ورکړی دی دا د هغه نور دی او فیقول اخی فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا بیا به دی حیران شي او حیرانتیا کې به دا وایي تحیر سره چې زما فلانکی رور هغه خو به ما سره دنیا کې و مونږ خو یو ځای وخت تېرولو نو زما عمل او د هغه عمل خو یو شان وقد فضل علی هکذا او هغه ته په ما باندې دا فضیلت ورکړی شو چې د هغه نور ما ته پورته ښکاري څومره اوچت دی بیا څنګه مزیدار نور دی برېښنا ده قال فیقال له ده ته به وویلی شي انه کان افضل منک عملا دا ځکه چې د هغه عمل تا نه زیات اوس دا وګورئ دواړه جنتیان دي دیم جنت کې دی غم په جنت کې دی لیکن د هغه درجه د ده درجې په مقابله کې ډېره زیاته ده ثم یجعل فی قلبه الرضا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ده په زړه کې به رضا واچولی شي حتی یرضا تر دې چې دی به راضي شي د دې مطلب دا دی چې
په دنیا کې کله انسان د په زړه کې حسد پیدا شي نو د هغې حسد د وجې نه شته نعمتونو کې د ډېر په تنګ څه وخت تېروي. مثلا دم کور جوړ کړی دی او د ده سره خوا کې ګاونډي کور جوړ کړی دی، د ده کور هم ډېر اعلی دی، لیکن د ده د ګاونډي هغه کور د ده نه زیات خرچه په هغې شوي ده. نو دی په دې زړه کې د حسد د وجې نه په ده باندې دا شپه ورځ دومره ګران تېرېږي، دی وایي د ده دا کور زما نه ډېر اعلی ولې دی. هغه خپل نعمت شته ده ته خوند نه ورکوي. د سره هم روپۍ پیسې دي او بل ګاونډي سره هم دي، لیکن هغه سره د ده نه ډېرې دي، نو دی دننه دننه حسد اغشتی دی چې ده سره دا دومره ولې دي، نو هغه خپل شی ده ته خوند نه ورکوي. ده سره هم سورلي ده، هغه سره هم سورلي ده، دی دننه دننه د حسد د وجې نه سوځي چې د هغه سورلي زما نه ولې اوچته ده، ده ته هغه خپله سورلي خوند نه ورکوي، په هغې باندې قناعت نه کوي. په جنت کې به دا شی نه. په جنت کې درجې اوچتې شته، فرق پکې شته. د حدیث مبارک آخر نه دا معلومه شوه چې فرق پکې شته. یو انسان به هغه به وویني چې دا زما رور، زما ګاونډي، زما سره دیوال په دیوال او زما شریک، هغه ما سره چې کوم دی نو په دنیا کې یو شان عمل مو کولو، د ده درجې اوچتې دي. نو په زړه کې به دا حسد یې دپاره راځي چې دومره فرق معلوم شي چې په جنت کې فرق شته په درجو کې، لیکن بیا به د ده په زړه کې الله جل شانه رضا واچي او دی به په هغې خپل جنت او په خپله برخه باندې راځي، د دنیا په شان بني بیا. لکه څنګه چې بیا سړی زور کوي چې نه دا سورلي نه ده ښه، اوس داسې په کار ده، دا کور نه دی ښه، داسې په کار ده، دا تنخواه لږه ده، داسې په کار ده. نه، دا حسد به په جنت کې نه راځي، ځکه چې جنت ډېر پاک ځای دی، په هغې کې حسد نشته، په هغې کې لویي نشته دی، په هغې کې به ټول خوشحاله ژوند تېرېږي. نو اول به دی وویني، لیکن الله جل شانه به د ده په زړه کې رضا وه چې ده ته به هغه خپل جنت هغه خوند ورکوي.